چې موږ یو کس له په دې تحصیل کې منډیټ ورکړی و هغه موږ او تاسو پاس کړی و او هغه دغه سیټ ته رسېدلی و خو هغه زموږ او ستاسو ته ډېر سپک وکتل او ډېر په سپک نظر یې ورته وکتل د هغه سیټ نه هغه استعفا ورکړه او زموږ او ستاسو دا اوږد چې کوم و د دې د هغه څه قدر نه و کوم کینډیډیټ ولاړ دی نو دی به انشاءالله دی بیا به د سیاست سوچ هم نه کوي چې زه د ډېرې یو پارټۍ نه ټکټ والم او ما ته د سیاست لارې کولاو شي نو انشاءالله دا زه تاسو ته وایم چې د شرپاو خلکه دا کله په پښتو کله په غیرت کې راشي نو هغه چا نه مخکې به ورپټ نه دی وغبار دی وبخوح مې دی داسې ستا د لار دی وبخوح مې دی ستا د نظام کولو دومره ده هسې وغبار دی وبخوح مې دی دا یو غزل ستا د لمر څخه تېرې دی حدیث یې ستا ده ستا د لمر څخه تېرې دی فمشي لا يفعل الولاد الأهلية لكن تصدق خوشبون الذي يتغلسل بالأمور الأهلية بعد تحمل رب القدس الله والذي يزيد من الأشياء الأهلية إذا ما حارس ما مسيطر يقول بالجزء من الجزء الأهلية غير الله يضافر بلايك في الجبين والكفاء الأهلية أصدر الفصاح هذه هي الدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما د شرپاو باباګانو کلی ډېر عزتمن ډېر قدرمن ډېر میلمدوس ډېر خواږه مشران همزولي کشران زما سره راغلي میلمانه ما څخه کې دوستان ملګري په جمع السلام علیکم منګه چې په دې کوم مقام نن دلته ولاړ یو نو دا زما د ملګري توصیف به یو وختي وي چې زمونږ یو ملګری موږ نه معمولي خفه شوی نه خو دا چا مجبوره کړی او که دغه یو موټی بل خوا تللی نور یو موټ هم بل خوا نه وتلی هغه زموږ څخه پی ټي آی کې او همدغه چینک ته میلاو شوی او انشاءالله دا داسې کلی دی چې په دې خلکو ته به بعضې خلکو وي چې دلته به چا یې میټینګ نه کوئ دلته به چا نه پروګرام نه کوئ دلته به څوک راغواړئ نه خو زه تاسو ته دا ویم چې انشاءالله دا ستاسو کومه مینه ده کومه جذبه ده نو د دې دا عکاسي کوي چې دا بیره به انشاءالله تاسو په شرپاو کې کلین سویپ کوئ او انشاءالله چې خلک به ریزلټ 9-10 بجې راوړي او زما د شرپاو د پښتنو نه دا بیره یو امید دی چې دوی به انشاءالله په 6 بجې خپل 45 راوړي او په داسې لیډ به راوړي چې دا کوم کینډیډیټ ولاړ دی نو دی به انشاءالله بیا به د سیاست سوچ هم نه کوي چې زه د ډېرې یو پارټۍ نه ټکټ والم او ما ته د سیاست لارې کولاو شي نو انشاءالله دا زه تاسو ته وایم چې د شرپاو خلکه دا کله په پښتو کله په غیرت کې راشي نو هغه چا نه مخکې به ورپټ نه دی نه د چا نه یو دی هغه خلک اسمان ته مخېږي دا د شرپاو خلکه خو چې کله د لاس لر کي نو بیا د لاس هم نه ورکوي په ځمکه ورته نو انشاءالله زه د شرپاو د دې درنو خوږو عزتمندو پښتنو مشرانو همزولو کشرانو ډېر بېحد مشکور یم شکریه یې ادا کوم چې په دې داسې ټیم کې چې دا د ماښام ټیم دی دا د ماسخوتن ټیم دی په دې ټیم کې موږ غریبي ده څوک زمینداري کوي څوک دوکانداري کوي څوک نوکري کوي چې دې ټیم کې راشي دا ډېر زیات ستړي او دوی چې منځو کې روټۍ د مانځه نه مخکې خوړلي دوی بیا ویده کېږي ځکه چې سهار به خپلو دوکانونو نه خپلو پټو نه خپلو نوکرو نه ځي او دوی موږ ته ډېر انتظار هم وکړو
او دلته ناست دي خو زه د محمد جان بهي ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې دی موږ څخه په دې کاروان کې واپس شامل شو او انشاءالله دا شرپاو دا به موږ له داسې لیډ راکوي چې ستاسو به په سوچ کې نه وي انشاءالله. زه تاسو ته وایم چې دا شرپاو د دې نه مخکې چې کوم الیکشن و تاسو ته پته وه چې هغه جهاد الیکشن نه و. تاسو چې د پی ډي آی دپاره کوم الیکشن کې تاسو جهاد کړی دی جهاد او هغه زه تاسو ته وایم چې زمونږ کوم اسټبلیشمنټ و زمونږ کومې نورې ادارې وې زمونږ کوم الیکشن کمیشن و د هغې نه علاوه زمونږ کومې د پی ډي ایم پارټۍ وې نو هغوی به وایي موږ به پی ټي آی ماینس کوو خو الحمدلله دا پښتانه دا غیرتمند دا عزتمند دا چې راپاڅېدل نو څونه چې د زنځیرانو کړۍ زمونږ ته اچولې وې هغه ټولې تاسو ماتې کړې او د پی ټي آی ټولې پارټۍ چې کومې وي نو هغه کورونو ته ولېږلې د کورونو نو انشاءالله په دغه سلسله کې تاسو له موږ یو وارې بیا راغلي یو او ډېر په امید راغلي یو او ډېر په توقع سره راغلي یو انشاءالله زموږ د امیدونه به تاسو نه ماتوئ که نه انشاءالله. نو په 28 فروری چې کوم الیکشن دی 28 اپریل نو هغه تاسو ته پته ده چې هغه د تحصیل د مې الیکشن دی خو چونکې زموږ ډېره بدقسمتي ده چې موږ یو کس له په دې تحصیل کې منډیټ ورکړی و هغه موږ او تاسو پاس کړی او هغه دغه سیټ ته رسېدلی و خو هغه زموږ او ستاسو په ډېر سپک وکتل او ډېر په سپک نظر یې ورته وکتل د هغه سیټ نه هغه استعفا ورکړه او زموږ او ستاسو دا اوټ چې کوم و د دې د هغه څه قدر نه و که قدر ورسره ده به د استعفا نه ورکولې او هغه لاړې صوبایي سیټ ته ودرېد او چې صوبایي سیټ یې کله بیلو نو زموږ دومره بدقسمتي ده چې راغلی دی واپس هم دې سیټ ته ولاړ دی. نو زه تاسو ته وایم چې انشاءالله د 14,000 نه خو 10,000 نه راغې خو دا پیره بیا تاسو په 3-4,000 لګوئ. زه تاسو نه دا یو امید ساتم چې زمونږ او تاسو لږ تکلیف درکړو خو بله خبره درته کوم چې زمونږ د پاکستان په خزانه هم د بوج واچو که تاسو ګورئ دا به هم زمونږ او ستاسو نه وصولیږي. کله به دا ټکس په بیل کې راځي کله به د ګیس په بیل کې راځي کله به راباندې چای ګرانه وي کله به راباندې چیني ګرانه وي او دا ټکسونه به موږ نه وصولیږي نو دا یې موږ او تاسو ته ډېر زیات ظلم او جبر کړی دی خو انشاءالله په 28 تاریخ پورته دا تاسو ثابتوئ چې دا څنګه چې دا په ځل دا 400 کې دا ټول سیټونه پی ټي آی ګټلي نو دا سیټ په پی ټي آی ګټي او داسې به ګټي په داسې مارجن او په داسې لیډ به ګټئ چې انشاءالله تاسو مخکې چې څنګه ثابته کړې وه او دا خبره به هم کوله چې دا سیټونه یې موږ له راکړي دي نو دې نه پس په تاسو الهام شوی چې تا له به دا سیټ درکوي څه ولې د دې د عوامو په دې اوږ باندې خو ډاکه شوې ده خو الحمدلله موږ د مخکې بیدار او موږ چې د دې ځینه لاړو نو په 45 د ډي سي څه پراته او هغه کمپیوټر ته خېجول الحمدلله زه تاسو ته ډېر په فخر سره یم ګنې هغه آر هم شته دی هغه ډي سي هم شته دی هغه نور پټواریان هم شته دی زه تاسو ته د سټیج نه وایم چې زه کوم ځای کې دوی پلانینګ تیار کړی الحمدلله زه ډېر غریب ورور یم ستاسو ډېر بېوسه یم خو زه پسې هلته رسېدلی یم او ما خپل آور کوي چې که ستاسو مطلب وي چې دا ریزلټ به زه چینج کړم نو ګوره ما سره پاسه په 12,000 لیډ ګټلې ده هسې نه چې د هغه هم خپل کور ته ویسي او زما او ستا پې ذاتي انا مسله جوړه شي ما زه د زړه نه ونیوم ما ته سوال وکړو چې زه ته نیمه ګنټه پس دغه التبار ودرېږه نیمه ګنټه پسې ما ته ریزلټ په وټساپ راولېږه ما ورته دا ریزلټ زه نه منم ما له به په لاس کې ریزلټ راکړې او ساین شوی ریزلټ به راکړې هغې به زه ستا نظم نو په کم 6 بجې ما ساین شوی ریزلټ راواخېست وروڼو عزیزانو او زه د کور ته چې راورسېدم 6:30 بجې وې خو دا ستاسو
او د الله مهرباني او ستاسو برکتو چې زمونږ په دې منډک باندې چوري ونه شوه غل په ثابت نه شو غلم په دیکه کو او لته هم ورکړو د خپل په موږ ورځو موږ زه اوس نو انشاءالله پاټای سپرولۍ چې ما ته راکم مشران امزولي کشران زما رونه زما بایګان زما ډېر پیر خواږه دوستان زما د پی ټي آی ورکران زما د پی ټي آی ټیګران دا دلته یو کس راغلی دی الحمدلله په تاسو پسې پوره خاندانونه دي شاته نو دا به داسې کوئ چې موږ څه دونه ډېر ټایم نشته پاتې یوه ورځ راڅه پاتې ده په دې یوه ورځ کې موږ کمپین کوو نو د دې باباګانو دا کلی به مو نه کړو کېدو نو انشاءالله دا به تاسو راپاسئ او تاسو به دا تکلیف کوئ چې ډور پر ډور کمپین به کوئ او څنګه هم چې د عمران خان ویژن او سوچ مخکې په مخکې وړیو دا به دغه شان رسوئ او پاټای تاریخ د اتوار په ورځ تاسو سهار وختي راپاسئ چانک انتخابي نشان چانک انشاءالله دا به سهار وختي راپاسئ او تاسو د خپل قیمتي چې کوم دی نو دا به تاسو په پولینګ سټیشن کې کاس کوئ دا به استعمالوئ او زموږ له خو چې کله زموږ ته سیمبل علاج کېده په هغه شپه باندې په حکم په 12 بجې موږ ته اډر جاري کړو چې ستاسو نه موږ بیټ واخیسته او تاسو آزاد شئ خو الحمدلله زه ډېر په فخر سوی یم چې تاسو زموږ دلته په پېښور کې د کارخانو مارکیټ دی چې تاسو د ټولو نه غټ سټور ته لاړ شئ نو موږ له ډېرې نښې راکړې چې په هغه سټور کې به دا پوره نه شي خو زموږ نښه چې کومه وه دا عمران خان او تاسو ثابته کړه چې عمران خان له موږ ورکړی دی نښو مخو له نه دی ورکړی او موږ له په تنګي کې داسې نښه راکړې وه چې دا ستاسو د نغري نښه دا ستاسو د کور نښه دا ستاسو د حجرې نښه دا ستاسو د پټي نښه نو انشاءالله سهار وختي به دا خپل قیمتي وټه او خپل سټیم د دې چینک په نښه باندې وهئ او انشاءالله دا کامیابي ستاسو ده دا کامیابي زمونږ ده انشاءالله په دې ټیم به موږ خپل هغه جوش او خروش مناوو خو یوه خبره درته کوم چې کله سهار وختي تاسو پاسئ نو زه درته یو منت کوم یو زاري درته کوم چې تاسو به د اذان نه مخکې پاسئ که ډېر هم وس نه کېده خو دوه رکعاته نفل به کوئ چې انشاءالله موږ له الله تعالی کامیابي راکړي او موږ کامیاب شو نو بیا دا به د صلات حاجت 2 رکعاته کوم یا ربه او چې کله موږ له کامیابي الله تعالی راکړي نو ماسخوتن به د 2 رکعاته نفل شکرانه کوو ټیک ده نو انشاءالله دغه شان چې زموږ په کورونو کې کومې خویندې دي کومې زموږ میندې دي کومې زموږ بچی دي نو دا رایه د هغوی هم حق دی چې دا هغوی استعمال کړي نو دا به تاسو په کور کې یو کس ته دا ذمهواري حواله کوئ که هغه زما مشر وي که زما افضول که زما کشر وي که زما ورور وي نو د هغه به دا ډیوټي وي چې دا زموږ خویندې میندې به راوباسي په ګاډي کې به کښېنئ او دا به پولینګ سټیشن ته رسئ او چې څنګه تاسو سهار وختي خپل سټمپ خپل مخر دې چینک ته والئ انشاءالله هغوی ته به هم دا وایي چې دا خپل سټمپ به دې چینک ته وښئ نو زه په آخره کې ستاسو د دې شرپاو باباګانو کلي څونه د یو ځای بل ځای نه راغلي ملګري مشران امزولي کشران زما دوستان د دوی زه ډېر بېحد مشکور یم شکریه یې ادا کوم الله تعالی م عزتمن که الله تعالی م خوشحاله او آباد لرئ ډېره مهرباني